ډېرو محترمو مسلمانانو داسې طاقتورترین نفل درته ښیمه د زندګۍ د بدلېدو دپاره یو غټه نمونه ده. ژوند کې د هر قسم پریشانو دپاره، د هر قسم مشکلاتو تکالیفو دپاره محترمو دا داسې طاقتور نفل دی، خو دا نفل به تاسو د 5 نیتو سره کوئ. 5 نیته به کوئ او 2 رکعته نفل به کوئ. نو ستاسو به انشاءالله هر رنګ مشکل چې ستاسو وي، که وړوکی وي او که لوی وي، محترمو هغه به الله جل شانه په زبردسته طریقې سره ختموي، او داسې طریقې سره به ختموي چې تاسو به انشاءالله په هغې باندې پوه هم نشئ. او نفل هم دومره ټیم پې نه لګي، 2 رکعته نفل دي، نو انشاءالله دا 2 رکعته نفل تاسو وکئ او په دې طریقې سره وکئ. کومه طریقه چې درته زه ښایمه، انشاءالله الله تعالی به ستاسو حامی و ناصر مددګار شي، او الله تعالی به ستاسو په زندګۍ کې بهترین انقلاب راولي، بهترین لمحات، بهترین ګړی به الله تعالی راولي. او کم حاجت دپاره چې کوئ نیت وتړئ او 5 نیتونه پکې وکئ. یو نیت سره یعنې 2 رکعته نفل دي، خو 5 نیته به پکې کوئ. دا انشاءالله دا مونځ به تاسو په زندګۍ کې چېرته نه وي کړی، او زه درته نن ښایمه انشاءالله. او داسې غټ عالم دا طریقه ښودلې ده، داسې بهترین عالم محترمو چې هغه په زرګونو کتابونه لیکلي دي، او دومره بهترین او غټه مدرسه یې ده، او دومره نوراني عالم دی محترمو چې هغه وایي چې ما په دې باندې په خپله تجربې کړي او په خپله دا زما ازموده شوي نفل دي. نو کوم مسلمانان چې په پریشانو کې راګیر دي، هغوی دې په ورځ کې صرف 2 رکعته نفل کوي. 2 رکعتو نفلو به دا فایده وي چې د دې انسان به الله تعالی هر قسم مشکلات او هر قسم پریشانی الله تعالی ختموي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو معززو محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، نوجوانان دي، هغه نوجوانانو د الله تعالی حامی و ناصر مددګار شي. هغه تورسرې زنانه چې کومې بغیر نکاحګانو کورونو کې ناست دي، الله تعالی د هغوی نکاحګانې په ښکلې طریقې سره وفرمایي. او کوم مسلمانان نوجوانان چې بېروزګاره دي، الله تعالی دې ورته ښکلي روزګارونه ورکړي. کوم چې بغیر ودونو دي، الله تعالی دې ښکلې نکاحګانې ورکړي، او د تمام نوجوانانو دې الله تعالی په دین منور کړي. محترمو نن چې کومه وظیفه ده ډېره زیاته قیمتي ده. دا مفتي تقي عثماني، تاسو به پیژنئ، نوم به اورېدلی، دارالعلوم کراچي، د هغې محتمم دی. هغه یو وظیفه ذکر کړې ده، یعنی یو نفل یې ذکر کړي دي. دا نفل چې دي دا ډېر زیات طاقتور، بهترین، پاورفل نفل دی. کم انسان چې دا نفل وکړي محترمو، هغه په خپله فرمایي چې د هغه به الله تعالی ټول حاجات، ټول مشکلات آسان کړي. خو طریقه یې لږه مختلفه ده، نور بیخي آسان دي. دی فرمایي مفتي تقي عثماني صاحبو چې ما ته به ډېر زیات مشکلات او په ټوله ورځ کې به زما ډېر زیات حاجتونه او مصروفیات هم دومره سیوه چې ما بار بار نوافل هم نشو کولی. نو محترمو وي دا ما 2 رکعته نفل شروع کړو، خو په 5 نیتونو باندې. 2 رکعته نفل به مې روزانه کول او 5 نیته به مې ورسره کول. نو د هغې د برکته الله تعالی د ټولې ورځې حاجتونه، د ټولې ورځ کارونه، د ټولې ورځ مشکلات، دا به الله تعالی زما په صحیح طریقې سره حل کړ. د ټولې ورځ ګناهونه به الله تعالی زما معاف کړ. د ټولې ورځې پریشانۍ به الله تعالی زما ختمې کړي. د ټولې ورځې محترمو فیصلې چې کومې دي، هغه به الله تعالی زما درستې وفرمایلي. نو دا طریقه انشاءالله واورئ او ډېر د ښکلي او د کار نوافل دي او ډېر زیاتې فایدې او ثمرات د دنیا او آخرت. خو تاسو به داسې کار کوئ محترم مسلمانانو، تاسو به لومبی اودس چاره دام وکئ. صحیح شوه چې اودس چاره دام هم وکړو، نو بیا به ودرېږئ، نیت په داسې وتړئ 2 رکعته نفل مونځ کوم. صحیح شو که نه؟ 2 رکعته نفل مونځ کومه د صلات توبې، 2 رکعته نفل مونځ کوم د صلات توبې، د صلات حاجت، د صلات شکر، د صلات استغنا او د صلات استخارې. صحیح شوه؟ 2 رکعته
صلات حاجت مونځ کوم، 2 رکعته صلات توبه مونځ کوم، 2 رکعته صلات شکر مونځ کوم، 2 رکعته صلات استغنا مونځ کوم، 2 رکعته صلات استخاره مونځ کوم. دا نیتونه به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري انشاءالله. دې نه ځان یو سکرین شاټ وباسئ چې تاسو ته اسان وي. دغه 15 نیته به وتړئ. صحیح شوه. په پښتو ژبه کې نیت کوم مړه د خلاصه 2 رکعته صلات حاجت مونځ، 2 رکعته صلات شکر، 2 رکعته صلات توبه، 2 رکعته صلات استغنا، 2 رکعته استخاره. دا نیت کوم او الله اکبر په دې حاضر وخت ها سوره تعالی محمد کعبه شریف ولور کوم الله اکبر. صحیح شوه. دا نیت چې دی وتړو بس چې بیا په لومبي رکعت کې د کوم صورت وي او که په دویم کې د کوم صورت وي، که صورت اخلاص قل هو پکې وي او که انا اعطیناک الکوثر پکې وي، هیڅ خبره نشته دی. او که د ماسپښین مونځ نه پسې کې او که د ماسپښین مونځ نه بعد مخکې کې، مازدیګر مونځ نه مخکې به یې کوې، وروسته نه کېږي، بیا کراهت پکې راځي. ماښام مونځ نه وروسته کې، ماسخوتن مونځ نه وروسته کې او که د تهجد په ټایم کې کې، او که په 11 بجو کې کې، صحیح شو، او که په 3 بجو کې کې، کو هر ټایم کې کې خو کراهت ټایمونو کې مه کوه. کراهت ټایمونه صرف د مازدیګر مونځ نه پس دی او د سحر مونځ نه پس، دا د کراهت دی. او د ماښام مونځ نه مخکې نه کېږي، وروسته ترې کېږي. دې وختونو کې مه کوئ. انشاءالله محترمو تاسو په دې ازموده وکئ، په دې باندې ټرای وکئ. دا ما هم ډېر الحمدلله کړي. کله چې زه به تبلیغ کې لاړم کال له یا چلې له یا 4 میاشتو له مخکې، د سبق نه مخکې، د مدرسې د سبق نه مخکې، یعنی مخکې زمانه کې، نو ما به دا نفل ډېر په پابندۍ سره کړو. الله تعالی د دې دا برکت دی چې الله تعالی به سره ټولې ورځې حاجتونه پوره کړي، د ټولې ورځې ګناهونه به د الله تعالی معاف کړي، د ټولې ورځې شکرګزارۍ دپاره. ور شکر ډېر غټ نعمت دی محترم. ټوله ورځ استغنا به درته الله نصیب کړي. د ټولې ورځې استخاره کم چې ته کارونه کې هغې کې به الله تعالی برکت واچي، په هغې کارونو کې به د الله تعالی ثاني واچي، عافیت پر ته درکړي، د ټولې ورځې ګناهونه به دې معاف کړي، ټولې ورځې ضرورت او حاجات به د الله تعالی کې پوره کړي. په شکر چې په نعمتونو شکریه وباسي الله تعالی به دله په دغه نعمتونو کې برکات اچي او نور به دله سیوا کوي، او په ټوله ورځ کې به د الله تعالی خاص مدد تا سره وي. دا دې فایدې دي دې مونځو. نو دا مونځ انشاءالله خامخا تاسو خامخا په خپله زندګۍ کې شامل کړئ. روزانه دا 2 رکعته نفل کوئ. 2 رکعته نفل مونځ کوم، صلات حاجت، صلات توبه، صلات شکر، صلات استغنا، صلات استخاره، په دې حاضر وها سوره تعالی را محمد کعبه شریف ورکم الله اکبر. هیڅ پکې ګران نشته دی. او بیا د هغې نه پس دعا غواړئ چې مالک الله دا کم نوافل ما ادا کړه الله دا زمانه قبول کړي، دا کم نیتونه چې پکې ما وکړه الله دغه نیتونه الله ما اراده وکړه دغه نیتونه زما دپاره ته مستفید کړي، دغه نیتونه زما دپاره راکړي، دا کمې فایدې او ثمرات چې په دې مانځه کې دي مالک الله د 15 نفلو ثوابونه پکې دي، الله کمې فایدې دي هغه ماته نصیب کړي مالک الله. انشاءالله محترمو تاسو بغیر د وختو نه، بغیر د وظایفو نه الله تعالی ستاسو مددګار شي، الله تعالی به ستاسو نصرت وفرمایي، الله تعالی مو خوشحاله و آباد لره، الله تعالی مو د زړه مرادونه، د زړه جایز خواهشات، جایز ارمانونه پوره کړه. مونږ هم